یوسف جان بونیر ته لاړو. یوسف جان د بونیریانو تپوس ونکړو. یوسف جان د سیلاب ځپلو تپوس ونکړو. یوسف جان نن د پښتنو آواز جوړ نشو. اخر ولې څه وجه ده چې یوسف جان دا شانتې خاموش پاتې شو؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول به روغ جوړ د صحت په جامې. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په بونیر کې سیلابونه راغلي وو او په هغې کې ډېر خلک چې کوم دی نو هغې ته نقصان رسېدلی و او یو قیامت سا لمحه چې کوم دی نو هغه په سوات او په دغه بونیر علاقو باندې راغلی وه. هغې ته هر قسمه سوشل میډیا والا خلکو ځان ورسولو، هر قسمه تنظیماتو والا خلکو ځان ورسولو. هر چا د خپل وس مطابق چې کوم دی نو په هغې کې ښېګړه وکړله، هر چا د خپل وس مطابق هغې سره امداد وکړلو. خو یو نامور صحافي زمونږ د پښتنو چې یوسف جان نومیږي هغه چې کوم دی نو ځان ونه رسولو. هغه هلته کې چا ونه موندلو. نو ډېرو خلکو په هغه باندې اعتراضات شروع کړه، چا ویډیوګانې، چا پوسټونه، چا څه چې یاره یوسف جان ولې رانغللو. یوسف جان د بونیر د دغه خلکو تپوس پوښتنه ولې ونه کړله او د هغې اواز یې ولې پورته نه کړلو. نو راځئ د یوسف جان دغه ویډیو در باندې ګورم چې یوسف جان ولې نه وتلی هلته کې او یوسف جان څه وجه وه چې هلته کې لا نړو. السلام علیکم قدرمنو پښتنو، امید لرم چې تاسو بخیر. زما دعا او زما زړه همیشه هم تاسو سره درځېږي. قدرمنو، دا وخت زه جاپان کې ما ټوکیو ښار او سکای ټری یو ډېر مشهور ځای د ملګرو دلته راوستم. یو څو ورځې وړاندې راغلی م خو زما طبیعت دې قابل نه و تاسو سره مې مرکه کړې وې او ډېرو ملګرو دا تمنا وه چې د بونیر په هکله موږ ته ونیلی دی. داسې کله شوي دي چې صاحبه په وطن او په خاوره آفت وي او زه حاضر نه شم، خو انسان ډېر کمزوری دی او څه چې انسان غواړي ضروري نه ده چې هغه دې ومشي. نو ډېره بخښنه غواړم او یو خو لرې ما خپل وطن نه هم لرم او انشاءالله چې کله واپسي وکړم نو ضرور به حاضري کوم. ستاسو محبتونه ما ته راورسېدل صاحبه، وی رانلی او رانلی. حالانکه د منیر په دغه سیلاب او په دغه آفت کې بلا دنیا لاړه او تاسو بیا هم زما تمنا کړې وه. زه ډېر مشکور یم. ګیله که په هر رنګه وه جي، که په مینه وه، که په کنځلو وه، که په محبت وه، خو په ما ښه لګېده ځکه چې ګیله د خپلو نه کېږي. زه نه صوبه یم نه حکومت یم او نه ما سره څه دومره وسایل دي چې زه درغلی وی او ما بلته څه کړی وی او تاسو زما هلته حاضري غوښته. نو انشاءالله العزیز د جاپان نه چې څنګه واپسي وکړم نو زما به اولنی کار همدا وي چې زه به د بونیر دغه علاقې ته ځان رسوم. الله دې د پښتنو هره سخته معاف کړي. د جاپان کې مې څو ورځې تېرې کړې، طبیعت خو زما ناساز و، راوتې نوم نن دی مرګور لږ راوویستم، طبیعت مې لږ گزاره کوله. خو تاسو یقین وکړئ چې دې وطن ته ګورئ، دې چاپېرچل ته ګورئ نو ته به خدای پاکه چا بل جهان او بله دنیا جوړه کړې ده. حالانکه سونامي جاپان کې راغلی وه صاحبه، خو جاپان په خپل خپه ودرېږي او زمونږ چې خړ 10 څاڅکي راشي صاحبه نو پښتونخوا ځای له نه راځي، سړی حیران شي چې 10 څاڅکي یو داسې آفت جوړ کړي چې په مودو زمونږ کلي روان پراته او دلته جي که باران وشي، که سونامي راشي، که زلزله راشي او ژوند روان وي. دلته یو نظام دی، دلته څه خلک داسې دي چې په دې خپل وطن مین دي او چې کله نظام جوړي صاحب او قام یو وي بیا مسلې جوړېږي او مسلې که جوړېږي نو بیا قام ختموي. خو قام قتل پکار دی. جاپان یو قام دی. بخښنه غواړم په زموږ په وطن په پاکستان کې چې قوم یو دی نه نو خو تقسیم دی. بس الله دې موږ کې یووالی راولي او داسې نظام دې هم خدای پاک راولي چې کله آفت راشي او د هغې نه پس بیا ماحول هم جوړېږي، چا سخته دې هم معاف کېږي. اوس په د بونیر په دغه خاورو کې بلا امړیلا پراتي. رب کائنات ته د پښتنو غم او تکلیف ختم کړي او باقي زما خبره شوه نو لرې ما فی الحال جاپان کې څنګه چې واپسي وکړم ضرور به راځم، ضرور به حاضري کوم. زه ستاسو مننه ډېره زیاته کوم، تاسو چې کوم محبت او کومه مینه ما له په هر صورت یې راکړه په ایمان پړه مې لګي. وایم تاسو محسوس کړه چې په دغه علاقه کې یوسف جان ورې نشته نو ما له
ډېر حوصله راکړه چې زه هېڅ نه یم، خو ستاسو محبت ماله ډېر څه راکړل. رب کائنات دې د پښتنو تکالیف ختم کړي او الله دې وکړي چې دا خوشحالي او دا رڼا او دا امن دی زما د خوږ وطن هم نصیب شي. کور مو ودان، علام ژوندي لره پښتنو، علام آباد لره پښتنو.